د اذان نه وړاندې درود او سلام ویلو باره کې علماء کرامو فرمایلی دي د اذان نه مخکې او وروستو درود او سلام ویل دا یو مستحب عمل دی. خو دا خبرم او دا مسئله مو سره یاد ساتل پکار دی چې دا درود او سلام د اذان حصہ نه ده. چې کله درود شریف وویل شي نو د اذان او د درود شریف ترمنځ لږه سکته پکار ده، جداواله پکار دی چې درود شریف ختم شي د هغې نه پس لږه دمه پکار ده او بیا بعد کې اذان پکار دی چې فرق راشي په مابین د اذان او د درود او سلام کې. او بیا د درود او سلام باره کې رب ذوالجلال خپلو بندگانو مومنانو مسلمانانو ته قرآن عظیم الشان کی صورت احزاب کی آیات نمبر 56 کی رب ذوالجلال فرمائی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. رب ذوالجلال پدے آیات مبارکہ کی خپلو بندگانو ته د درود او سلام ویلو حکم کړي او دلته دا حکم چې دی دا مطلق عن الوقت دی، یو خاص زمانه پکې نه د ذکر، یو خاص وقت پکې نه دی ذکر، بلکې کلم چې تا ته وخت ملاویږي رب ذوالجلال فرمایي چې په حضور مبارک باندې درود او سلام وای. او دا زمونږ د علماء احناف د اصول فقه یو قانون او قاعده ده چې مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې، مقید کې بنا دلته د آیات په یو خاص زمانه پورې په یو خاص وقت پورې د اذان نه مخکې یو وخت دی، د اذان نه بعدم یو وخت دی. رب ذوالجلال آیات کې دا نه دی ویلې چې د اذان نه مخکې درود مه وایه یا د اذان نه بعد کې درود مه وایه، بلکې رب ذوالجلال دلته کې حکم خپلو بندګانو ته کړی دی او دا حکم یې داسې کړی چې مطلق عن الوقت دی، که مخکې وی که وروسته وی. خو دا مسئله مو سره یاد ساتل پکار دی چې د اذان نه مخکې درود او سلام ویل څه فرض نه دی، واجب نه دی، ضروري نه دی. کم از کم علماء کرام فرمایي یو مستحب عمل دی، یو مستحسن عمل دی. که چا مخکې د اذان نه درود او سلام وویل رب ذوالجلال به د درود او سلام اجر او ثواب هغه له ورکوي، خو که چا ونه ویل هغه ګناهګار هم نه دی. ځکه حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایلی دی کوم خکار چې شروع کړي نو هغه به د رب ذوالجلال د حمد او په ما باندې د درود او سلام نه شروع کړي. ځکه حضور مبارک فرمایي کم یو خکار کم یو نیک کار چې بغیر د الله د حمد نه او بغیر په ما باندې درود او سلام ویلو نه شروع شي هغه کار ناقص او بے برکت وي. اذان کولم دام یو نیک کار دی. هر کله چې اذان یو مومن مسلمان شروع کوي پکار دا چې د اذان نه وړاندې په حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم باندې درود پاک وی او بیا د اذان نه وړاندې درود شریف باره کې علماء کرامو مستقل کتابونه او رسایل او مقالې لیکلي دي. ځکه الفقه علی مذاهب الاربعه اول جلد مستقل باب په دې ټاپک باندې لګولې دی. دکه شانتي علامه سخاوي علیه رحمت القول البدیع کې مستقل باب لګولې دی او دغه رنګه دیابنم د دې مسئلې قائل دی. فتاوا فریدیه اول نمبر جلد د مفتی فرید اغم د اذان نه وړاندې وروستو درود شریف باره کې لیکلي اذان سے پہلے یا بعد درود شریف کہنے میں کوئی خرج نہیں ہے. اس خرج پکې نشته که د اذان نه څوک مخکې درود وی او که وروستو درود وی. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له د حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې پورا د عمل کولو توفیق را نصیب